أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر یوسلو نه درشم بوایو انشاء الله. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوي کړي. الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. آمین. ورستنی آیتونو کې الله تعالی د قرآن باره کې خبر وکړه چې دا وضاحت کوي او لار ښيي او منع کوي د بدو کارونو نه، او دا نه فایده متقیان اخیستل شي. او دا بحث خو د احد باره کې جاری دی. احد باندې تبصره ده او د مسلمانانو تربیت ته او هغو پویول دي، او خبره خو مخصوصه صرف د صحابه کرامو پورې نه ده. دا د قرآن کریم هدایات تر قیامت پورې چې څومره مسلمانان راځي هغه ټولو دپاره دي. خو هلته حالات وو، هغه حالاتو مطابق به تاسو خپل ځانونه خپل حالات به ګورئ، نو بیا به تاسو په دې قرآن کریم باندې پوهیږئ. ځکه چې دې احکامات قیامت پورې دي، مونږ ته هم دي، نن ورځ هم دي او سبا دپاره هم دي، او تر قیامت پورې چې څوک راځي او څومره یې ټولو دپاره وي. چونکې د قیامت پورې به مسلمان په کشمکش کې وي، کافرو سره مقابله به وي د خپل د دین د غلبې دپاره، او په هغه جګړو کې د کافرو سره په مقابله کې به کله شکست او هزیمت راځي، کله به فتح راځي، کله به تکلیف راځي، کله به سستی راځي، کله به یعنی مسلمانان حالت به دا ټول به راځي په دې باندې. او فطري طور باندې خو انسان الله تعالی کمزور او بیړجن پیدا کړی دی، نو دا شیونه به انسان دپاره کله د ناکامي سبب جوړ شي. نو الله تعالی خو تربیت کوي او مسلمانان تیاری. او دا قرآن کریم خدا سے کتاب نه دی چې صرف د ثواب کتاب دی، دا خو تربیتی کتاب دی، هدایت کتاب دی. نو کله چې احد کې تکلیف راغلو، شدید ترین تکلیف او یا کسان شهیدان شول، رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود زخمی شو او هغه شهید شو، همدارنګه ډېر پریشانی حالت او لغونته مسلمانانو او ورکوټه هونته کله د مدینه انصار او مهاجرین بکیو، او دغه قومونه غیر چاپیر پدی باندې راجمع او ارتاو ته هر طرف نه، او هر کوشش وو چې دا ختم شي. عین په دې حالت کې خو الله تعالی صرف د دین غالبول خو خپل نه کوي کنه، هغه په مسلمانانو کوي او د مسلمانانو تربیت کوي، او مسلمان تیاری د جنت لپاره او جنت ته تلو لپاره مسلمان صفا سوتره پکار ده. نو صفا سوتره لپاره ګندګي په راځي انسان باندې، نو د هغه بیا وینځل دي، صفا کول دي، صابون او سرپ یا چول دي، ځکه چې صفا شي راوځي. ماشوم بیمار شي نو موږ انجکشن او غیره ورته وهو، خو دې لپاره هونه کوو کنه چې دې تکلیف ورکو، دا تکلیف د هغه صحت لپاره کوو. نو دلته شکست خوړو، مسلمانان په تکلیف شو، غمجن شو. نو الله فرمایي چې ولا تهینو، وهن مکوي، همت مبایلي. وهن معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کړی دا مرګ بد غنل، دنیا سره مینه کول. نو تاسو د خپل کار چې درنه اوشو غلطي د وجنه تاسو غبراوي گئما، همت مه هاروي، په شامه راځي. دا ځان د پاره د تربيت سره جوړه کوي. خپل غلطیاں وګورئ، څه کمیم کړی دی، څه غلطیم کړی دی، ولی شکست ملو شو، ولی تکلیف ورسېدو. او تاسو مقصد خدا نه دی کنه، تاسو خو مخکې تلل دي، مخکې نورې معرکې اثر کول دي، دین غالب اول دي. الته به کافر وي، کفر بژوندي وي، شکست به خوري، بیا به راپاسي، بیا به خپل کار کوي. ځکه چې شیطان الله تعالی وعده کړی د شیطان سره چې قیامت پورې به ته ژوندی وي، ته به خپل کار کوي، او د هغه ملګري جنات او انسانان دواړه به وي، او د مسلمان به داسې اونچ نیچ به وي. دا به کېږي داسې 100% فتح به الله مسلمانانو ته نه ورکوي، ځکه چې بیا خو د کافرو امتحان هم ختمیږي او د مسلمانانو امتحان هم، خدا خو ازمایش دی، دا به کېږي. تاسو به خپل دین لپاره کوشش کوئ، جاری به وي، دا میچ به جاری وي، دا مقابله به جاری وي. اوس دلته حالت د تکلیف پیښ شو، نو د تکلیف د وجې نه به تاسو همت به نه بایلئ، زړه به نه غورځوئ، او مرګ به بد نه ګڼئ، دې کې هم خیر دی.
دویم ولا تحزنوا او غم به هم نه کوي، غم جنې گئی بنه خزو بشانته چې غم وشو به ژاړي او ویر کوي نه، څه چې فوت شو قدر الله وما شاء فعل، الله خو هغه وکړل بس ټیک ته، خپل غلطیانې وګورئ مخکې لاړ شئ، خپل غلطیانو باندې سوچ او نظر وکړئ مخکې لاړ شئ. او حزن وای هغه شی چې درنه لاړو او پاغه پسې ویرو ژړا کول، افسوس کول، افسوس مکوئ، خپل غلطیانې وګورئ، خپل کامیانې وګورئ، هغه باندې خپل ځان درست کړئ مخکې لاړ شئ. نو چې تاسو دا کوئ نو فائدہ به سي وانتم الاعلون، تاسو به اعلی یې، تاسو به کامیاب یې، تاسو په مقدر کې کامیابی لیکلې ده الله تعالی، تاسو آخرت اعلی ده، تاسو مقام اعلی ده جنت ده، تاسو شهید اعلی ده، هغه چې مړ شول مردار شول ختم شول لاړل جهنم ته، او تاسو چې شهید شي نو او یا کسان ځان سره نور بوزي جنت ته او جنت ته لاړ شي. الله تعالی فرمایي چې شهید ته خو اډو مړ وای ما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، امر نه دي ژوند دي الله په نسبت باندې، او دین علاوه تاسو کار، تاسو دین غالب دی، تاسو مقصد اعلی ده الله د پاره دی ارسه، خو شرط پکشتا هغه دا ان کنتم مؤمنین ک تاسو مؤمنان یی الا، دا کار د ایمان په بنیاد باندې کوي. ګوري بعضی وخت ډیر ښه کارونه کیږي خو مقصد نیک نه وي، لکه ابو طالب تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره مضبوطه سهاره و، څومره لوی کار کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، خو ایمان د پاره نه کو، د وراره د پاره کو، خپل ځان یې تر غنلو نو اجر نشو ملاو، لاړو کفر حالت کې لاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې پاغه باندې خپل توکانی لګولې، الله وایي کتبر نه تو کانی په او لګی تا توکانی مبارکی دي، خو زه نه پکې اور واچو، نه پکې اور واچو، نو کار ډیر بهترین خو مقصد ټیک نه و، ایمان نه و، ایمان نه و. نو اوس هم تاسو خپل حالت وګورئ، کومه مثلا اسلام غلبا یا کفر وهو یا امریکا وهو یا اسرائیل سره لګیا یا نور سره، مقصد مد دنیا بل یو ده، وطن او علاقہ او قوم ده، الله د پاره او د ایمان په بنیاد نه کو، نو بیا به کامیابی نه وي، او کامیابی صرف دنیا کې نه ده، آخرت سبا نه والا تر قیامت ورځ پورې، نو تاسو انجام به بهترین نه وي، بیا نو تاسو هر حالت سره اعلی خو کا ایمان درکې وي، او دا وخت تکلیفونه دم فائدہ کوي، چې کله انسان نه ګناه نه کیږي کنه نو په د باندې ندامت ناراضي، پښیمانی ناراضي، د اصلاح نه کیږي، د الله ته نږدې کیږي نه، ګناه وشي نو د معافي وغواړي، نادم شي، الله سره تعلق جوړ شي، نور نږدې شي الله ته، الته الله تعالی په خپل مهربانياني معافياني دروازې را کولاو کی، دلته انسان د شرمندګي دروازې کولاو کی، نو د انسان او د رب تعلق نور نږدې شي. سبحان الله، د الله تعالی څومره لوی شان ده، په هر حالت کې مؤمن د پاره خیر ده، خو چې مؤمن وي الله د ایمان په بنیاد وی الله تعالی دې موږ تاسو هم داسې جوړ کی. نو مانس د کوي ولا تهنوا، او تاسو وهن مکوي، همت مهاروي، او تاسو سستی مکوي، سست کیږئ ما، ولا تحزنوا، او تاسو غم مکوي، غمجن کیږئ هم ما، وانتم الاعلون، او تاسو بغالب یې، بهترین تسلی د مسلمانانو ته، ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یې.